اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډیر عام بیماری چې هغې ته د شوګر بیماری وایي یا ذیابیطس ورته وایي، نو د دې باره کې موږ ته ډیرو کسانو دا ووایي چې په دې باندې لږ په ډیټیل باندې په پښتو کې خبرې وکړې چې لږ عام خلک پې زیات پوه شي. نو دا ذیابیطس چې دی یا دا شوګر بیماری چې ده، نو د دې عام طور باندې چې مونږ وایو نو د دې دوه ټایپس دي. یو ته وایي ټایپ 1 او یو ته وایي ټایپ 2. نو ټایپ 1 چې دی نو هغه داسې چې هغه زیاتر کم ماشومانو ته چې پیدایش نه شوګري، نو هغې ته مونږ ټایپ 1 وایو. او د دغه علاج چې دی نو هغه خو خالص صرف انسولین دی او هغه بیمار چې په انسولین باندې. دا عام چې کوم زمونږ په معاشره کې دا عام د هر چایي دا وروستو چې په وروستو عمر کې ورته وشي نو دې ته ټایپ 2 وایي، ټایپ 2 ډایبټیز. نو دا چې دی نو دی زیاتر به مخکې مونږ وایو چې یار دا داسې 40-50 سال نه پس چې دي نو هغې نه پس خلکو ته کېږي. خو اوس چې مونږ ګورو د 13 کالو کې نو دا په ینګ ایج کې هم ښه کافي زیات شوی دی. د دې مونږ به اول راشو د دې علاماتو پسې چې په دې کې کم کم بیمار ته دا علامات دي، نو هغه دا مونږ پې شک کولی شو چې آیا کیدای شي د شوګري. نو هغې کې یو خدای چې تنده ډېر لګېدل او خاص کر که د یخنۍ موسمي نو په هغې کې هم تنده ورته بیا زیاته لګي او دې سره تشي امتیازې زیاتې کول، لوږه زیات لګېدل او وزن کمیدل، دغه شان ناراستیا او سکار مار تیړه نه کیږي او ځان ورته کمزوري ښکاري، لږ غونده کې اکثر ډیپریشن هم ورته وي. نو دا د دې هغه کامن علامات دي چې هغه عام خلکو کې. داسې دې نه علاوه نور هم ډېر علامات کیدی شي خو هغه بیا مختلف خلکو کې مختلف. دا تقریبا زیاتر په عام خلکو کې دا ډېري. دې نه علاوه که مونږ خبره وکړو د دې چې مونږ ته به څنګه پته لګي چې آیا لکه دې بیمار ته شوګر دی او که نه دی. نو که دا علامات چاته وي اول نو هغه ته خو پکار ده چې یو څو ټیسټونه دي چې هغه وکړي. او د ټولو نه آسان او عام ټیسټ چې دی نو هغه د نارې شوګر یا د مړې شوګر لیول کول دي چې هغه هر ځای کې کیدی شي. که فرض که چېرته چا سره ګلوکومیټر وي او وړوکې دونه غونته کې وړوکې مشین چې د ګوتې نه په هغې باندې ټیسټ کیدی شي نو هغه خو بیا ډېره زیاته ښه ده او که نی نو هره لیبارټرۍ کې دا اویلیبل دی. نو که تاسو په ناره باندې د شوګر ټیسټ وکړئ نو پکار دا ده چې دا د 110 نه کمی، چې 110 نه کمی نو بیا پکې فی الحال لکه د خطرې څه خبره نشته. که په مړه باندې تاسو دا ټیسټ وکړئ نو دا پکار دا ده چې د 150 نه کم پکار دی. مخکې به دا و چې د 180 نه کم پکار دی، خو اوس د دې کم WHO د طرف نه چې کم دا ګایډ لاینز دي نو په هغې کې وایي چې دا د 150 نه کم پکار دی د مړې ټیسټ. نو که دغه زیاتي نو د دې نه پس بیا ډاکټر سره ملاوېدل پکار دي او د دې مخکې چې کوم نور ټیسټونه دي چې هغه وشي. دې کې د HbA1c ټیسټ دی، داسې بیا د هغه د ګردو لپاره یو ټیسټ دوه کولی چې په دې باندې خو څه اثر نه دی غورځېدلی. د HbA1c ټیسټ ما دا یو خبره وکړه، دې ته عام خلک د 3 میاشتو ټیسټ هم وایي او دا ستاسو ته د تیر 3 میاشتو ستاسو ایوریج شوګر لیول ښیي چې ستاسو تیر 3 میاشتو کې دا لیول څونه چلیدلی و. نو HbA1c ټیسټ چې دی نو دا که فرض که کم خلک لږ بارډر لاین وي نو هغې لپاره هم ضروري دی، یا د شوګر مریض شي او هغه کافي وخت شوي نو هغه لپاره هم ټایم په ټایم دا پکار دی چې دا HbA1c ټیسټ یې څونه دی. نو که موږ خبره وکړو چې دا HbA1c څونه پکار دی نو دا تقریبا د 4 نوالی تر 5.7 پورې چې نو دې ته مونږ نارمل وایو. د یو کس چې HbA1c ټیسټ د 4 نه تر 5.7 پورې راغی نو دا نارمل دی. خو که د 5.7 نوالی تر 7 پورې نو دا پری ډایبټیز کې راځي، لکه دته د شوګر کېدو دغه کې د داسې دغه کې دی چې دا شوګر دته زیاتېدیم شي او دغه شان دته رو نقصان رسي، نو دته احتیاط
وسره که څه علاج ضرورت نو هم ورته پکار دی. که فرض که د 100 نه د چا HbA1c سیوای نو مطلب دا چې لکه د HbA1c شوګر ان کنټرول دی او د دې د کنټرول کولو کوشش ولا پکار دی. ډاکټر سره رابطه پکار ده چې پراپر دته دوايانې شروع شي. بیا که د HbA1c ټیسټ د چا د نو نم سیوای نو ډیره خبره خدا ده چې د دې بیمار کاونسلینګ وشي او د انسولین وسره سٹارټ کی نو ډیره خبره ده. او کني نو بیا نورم ټریټمنټ کې آپشنز بهرحال شته. هو دا نور بیا دونه ډیټیل کې همغه اوس نشو راتلې. د کې د دې نه علاوه چې یو کم عام کوېسچن چې په شوګر کې کیږي هغه دی چې د دې پرهیز څه پکار دی. نو پرهیز خو یو خو د دې چارټي چې هغه چارټ مطابق مونږه خلکو ته انسټرکشنز ورکو. دا چارټ راکمل نو دا چارټ زه تاسو ته ښیم لږ. نو د دې چارټ کې چې کله تاسو ته دا چارټ کې دې ته وګورئ نو په دې کې د 15 لاینونه جوړ شوي دي. دا 15 لاینونه چې دي نو په دې کې د لاندې شین لاین دی، د داسې بلو دی، داسې یلو دی. دا نو دې کې دا برني 2 لاینه چې دي په دې کې زیاتره دا دي ورکړي دي په اردو کې ښه کلیر لیکلي شوي دي. دا داسې چینی شوه، پیپسي او جوسونه شو، ګوړه شوه، شات شو، دا پیسټری، داسې ډېر څیزونه دي. نو دا خو بالکل بند دي. دا برني چې 2 لاینه دي نو دا بالکل بند دي. دا منځنی لاین چې دی نو دا د شوګر بیمار چې دی نو دا لږ په لږ مقدار کې خوړی شي. ځکه زیاتر فروټس دي. په فروټس کې اکثر خلک دا تپوس کوي لکه نن سبا ګرمي ده، د ام زیات دی، هندوانه زیاته ده. نو دې کې که تاسو وګورئ نو دا د منځني لاین کې ورکړی دی. نو د ام پکې یو 2 پرې داسې ورکړي دي. نو یو 2 پرې لږ غونډه کې ام د شوګر بیمار خوړی شي. دغه شان هندوانه هم لږ غونډه کې خوړی شي. نو دا څیزونه داسې روجې شوې، چرګ شو او داسې غوښه شوه سره نو دا په لږ مقدار کې د شوګر بیمار خوړی شي. دې نه علاوه چې کم لاندې دا 2 لاینه دي په دې کې زیاتر سبزي او وسره دالونه شو او داسې وسره مایع شو. نو دا مکمل آزاد دي د شوګر بیمار باندې. نو ښه خبره دا ده چې د شوګر بیمار د دې چارټ مطابق پرهیز وکړي. اکثر خلک د ځان نه ډېر څیزونه بند کړي او هغه چونکې بیا د هغه په صحت باندې هغه اثر غورځوي چې هغه ته کمزورتیا ورته ډېره پیدا کړي. لکه اوس فرض که روجې دي نو روجې لږې غونډه کې خوړی شي د دې لپاره چې کمزورتیا یې داسې نه راځي. دغه شان غوښه، چرګ په لږ مقدار کې خوړی شي، ورسره بس سبزي وغیره دا خوري. او د دې نه علاوه د پرهیز نه علاوه او 2-3 خبرې دي په دې چارټ کې هم لیکلي دي چې هغې باندې عمل کول ډېر زیات ضروري دي او اکثر زموږ خلک چې دي نو دا اګنور کوي. یو خو په دې کې د چینه او د خوږ څیز نه علاوه د شوګر بیمار له مالګه هم ډېره زیاته کمه پکار ده چې مالګه کمه استعمالوي. بل د دې کې د ورزش ډېر زیات رول دی چې ورزش کم از کم نیمه ګنټه روزانه په هفته کې کم از کم 15 ورځې دا ورزش پکار دی. او ورزش داسې دی چې هغه د عمر په حساب پکار دی. که لکه ینګ کس دی نو پکار دا چې دی ښه تیز او منډه م وخي نو هغه درته فایده کوي. او که نه داسې اولډ ایج والا دی نو هغه له پکار دی چې هغه خپل د عمر مطابق هغه عمره ګرځي چې څونه ګرځېدی شي. د اوبو استعمال ډېر زیات پکار دی، خاص کر په ناره باندې چې څونه زیات اوبه څښي. ایون دا چې په یخنۍ کې هم دله پکار دا ده چې دا 8 نه 10 ګیلاسه د ورځې دا اوبه څښي. نو دا یو څو د پرهیز باره کې او د ورزش باره کې یو څو خبرې وې. خو تاسو له پکار ده چې لکه د چا شوګري نو یو خو دا چې لکه دا اګنور کول نه دي پکار. اکثر خلک وایي چې یاره بس ځان پې ناغرضه کي. نو دا شوګر داسې یو بیماري ده چې لکه دا کمپلیکیشنز پیدا کوي. کمپلیکیشنز داسې چې دا به ستاسو ګردو ته نقصان رسوي چې کنټرول نی، داسې ستاسو نظر به کمزورې کوي. نظر داسې دی نه علاوه چې کوم د رګونه دي نرس چې کوم موږ ورته وایو نو دا کمزورې کوي. دی نه علاوه لکه موږ د شوګر بیمار ته ډېر دا وایو چې تاسو د خپو ډېر خیال ساتئ. کم لاندې لکه خپه چې ده نو د دې شوګر بیمار چې لږ وخت وشي نو دې کې د خپو دا رګونه تنګ شي او د دې کې بیا پوره دا وینه نه پاس کیږي.
نو چې دا تنګ شي نو کم ځای ته چې د وینې سپلای کمه شي نو هغه ځای کې د زخم جوړېدو چانس زیات شي او چې یو ځل جوړ شي نو هغه بیا ټیک کېدل هم ډېر زیات لیټ ټیک کېږي. نو د دې اکثر موږ ورته وایو چې د دې خیال ساتئ چې داسې چپل استعمالوئ، داسې پیزار چې ستاسو داسې نرمي او خاص کر چې دا ګوتې سره لګي را لګي نه. داسې چې ډېر ایډوانس کیسونه وي نو هغې کې اکثر خلک دا کوي چې هغوی د خپو دا رګونه ډېر زیات کمزوري شوي نو هغوی په ګرم او په یخ باندې هم ایون نه پوهېږي. لکه زه به تاسو ته یو د یو بیمار خبره وکړم، عمرې له تللی نو بیا راغی چې ما وکته په دې خپو باندې لاندې غټې غټې پولې راختلې وې. نو ما ته وی چې په عمره کې یاره خلکو به وی چې دا ځمکه چې ده نو دا ډېره زیاته ګرمه ده، ای به نه شو ګئ. ما وی چې نه ګرمه خو نه ده، زه خو پرې نه پوهېږم، بس ګرځېدم به. نو هغه په ګرمه ځمکه باندې دغه شان ډېر ګرځېده نو دا خپې غټې غټې پولې شوې وې او هغه زخم چې و نو هغې هم بیا ډېر زیات ټایم واغېسته په ټیک کېدو کې. نو دا جنرالي یو څو خبرې ما وکړې. هسې خو په دې باندې شوګر داسې بیماري ده چې په ګنټو پې خبرې کیدی شي، خو چونکې د ټایم د وجې مونږ لږ کوشش کوو چې ما چې په لږ ټایم کې تاسو ته دا غټ غټې خبرې چې دي نو دا ته یو څه وکړو. که اخري صرف د دې د علاج باره کې یو څو خبرې کول غواړم، ځکه چې یو خدای چې اکثر مونږ ته خلک یا په موبایل باندې یا په دغه باندې داسې په فون باندې یا په واتس اپ باندې اکثر وایي چې یاره یو بیمار دی زما مور ده او هغه دا ټریټمنټ استعمالي او دونه شوګر دی نو اوس څه وکړو. نو دا داسې خبره نه ده. د په فون باندې ډېر زیاته ګرانې چې چاته په داسې مشوره ورکړي شي، ځکه چې دا شوګر چې دی دا ځان له اوس یو سپیشلیټي ده. په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي، د هر دوای خپل سایډ افیکټس دي او دوايان هم پکې اوس دونه ډېرې شوي دي د خپل دغه نه ښه کافي ډېرې زیاتې دوايانې دي او د هر مریض مطابق ینګ ایجي یا اولډ ایجي داسې ورسره د بلډ پریشر د هغه کتل غواړي، داسې ورسره د هغه د زړه څه مسلې هغې ته کتل غواړي، داسې ورسره د ګردو مسلې نو د هغې مطابق لکه یو دوایي د هغه به ته داسې بیمار له ورکولی شي، خو که فرض که د هغه څه د ګردوی مسلې نو هغه ته نه شي ورکولی. نو په فون باندې داسې چې څو پورې دا بیمار نه کتلی او په خپله ناست نه نو هغه ایون په 15 منټه کې د هغه نه یو څو غټ غټ تپوسونه چې موږ وکړو نو ډېر په اسانه باندې موږ ته هغه اندازول چې دله کم ټریټمنټ پکار دی. نو یو پکې دا ضروري خبره ده. او بل دا خبره ده چې د دې کې کله چې د انسولینو ضرورت وي نو پخوا به دا دغه چې دا انسولین د یو ځل شروع کړل نو دا به بیا بندی نه. نو دا داسې خبره نه ده. اوس چې نوې کم ګایډلاینز دي نو ټایم په ټایم ته انسولین هم لګولی شي، سټاپ کولی هم شي، انسولین سره دوايي هم خوړی شي، انسولین بندولی هم شي، بیا هم دوایي ته راوړېدی شي، خو هغه بیمار د هغه د شوګر لیول د هغه د ټیسټونو مطابق هغه موږ بیا فیصله کوو چې دی کې اوس په دې ټایم باندې څه پکار دي. نو دا یو څو غټې غټې خبرې وې چې ما تاسو ته وکړې او امید دی انشاءالله تاسو به په دې خاص کر دی کې د ورزش او د پرهیز چې کوم خبرې دي په دې باندې به تاسو ډېر عمل کوئ. تھینک یو.